ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة انتهائی واجب الاحترام مسلمانانو د اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور د اطاعت الرسول په حوالے سرا مونږ غالباً سلور درسونه وکړل خطبه چې د الله سبحانه وتعالی یو مطالبه د انسانانو نه دا ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم اتباع هم وکړي او د اطاعت هم وکړي اور په دې خبره باندې بار بار تذکرہ او تکرار وشو چې د اتباع یو مفهوم دا دی عملی طور باندې چا پسې تلل او د اطاعت یو مفهوم دی ذهنی هم آهنگی زړه عقیده او سوچ د چا سره برابرول نو رب العالمین فرمایي دا کم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما تاسو لپاره متعین کړی دی دا یو داسې شخصیت دی چې زړه هم د محمد مصطفی تابعدارۍ دپاره وقف کا خپل قدمونه خپل لاس خپې او خپل تندې هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تابعدارۍ دپاره استعمال کا یعنی زړه بدن دواړه د محمد رسول الله په تابعدارۍ ولګوه دې ته وایي اطاعت الرسول اور اطاعت النبی صلی الله علیه وسلم اور دا یو یقینی خبره ده چې څوک د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعدار دی دی په صحیح معنو کې د خپل رب تابعدار دی اور څوک چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه باغی دی تو ګوره دومره به دی د رب العالمین نه باغی او دا طریقه په دې معاشره کې ډېر ښه کتی شي بدعتي ته وګوره د کم سړي چې عملونو کې بدعاتي نو د عقیده چې وګورې په هغې کې مخامخا شرکیاتي ولې دا سړی بدعتي دی دی د محمد رسول الله تابعدارۍ ته نه دی تیار نو چې دی د محمد رسول الله تابعدارۍ ته نه دی تیار نو دی به د رب العالمین تابعدارۍ ته هم نه تیار نو چې رسول الله سره په اتباع کې خیانت وکړو بدعتي شو او چې د رب العالمین سره په تابعدارۍ کې خیانت وکړو نو مشرک شو دی د وجې نه چې څوک د سنتو مخالفت کوي نو قرآن ورته ډېره غټه یره ورکړې ده او داسې فرمایلی دي چې څوک د الله او د الله د رسول مخالفت کوي نو ممکنه ده ان تصیبهم فتنه چې دې ته یو فتنه ورسي فتنه وایي مستقل ګمراهۍ ته لکه په نن دور کې دا فرویزیان چې دي مستشرقین چې دي او دا ملحدین چې دي دی ته فتنه رسیدلې ده مکمل گمراه دي وجه دا ده چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو باندې ایمان او اعتماد پاتې نه دی سلف مبارک راضي چې ډېر غټ احتیاط باغی په دې خبره باندې کو چې مونږ چرته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت زمونږ نه پاتې نشي بدعات خو ډېره لرې خبره ده د سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول کتاب الاعتصام کے علامہ شاطبی لیکلی دی او اعتصام د علامہ شاطبی پر رد بدعاتو کې ډېر خوندور کتاب دی پکار د چې هر عالم هر طالب العلم د دې مطالعه وکړي بهتر کتاب دی
نو سیدنا ابو بکر صدیق صاحب فرمایل هغه به وی لست تارکا شیئا کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یعمل به الا عملت به وی داسې یو څیز په دې ژوند کې زما نشته چې ما پریږي او هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي وی چې رسول الله یې وکړي عملت به نو زه پې ضرور عمل کوم او وی وجه دا ده فانی اخشا سیدنا ابو بکر صدیق فرمایي ما سره دا یره ده زه یریږم ان ترکت شیئا من امره چې ما به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین نه یو څیز پریښی وي ما به د رسول الله په سنتو کې یو طریقه پریښی وي خشیتو ان ترکت شیئا من امره ان ازیغا اسنه علام مکمل کوک کی بیخی گمراهی او کږی طرف ته روان نشم چې د رسول الله یو سنتم زه پرېږدم وی ما سره دا یری چې چرته په کږه روان نشم تمره محبت د الله د پیغمبر سنتو سره که نن سوچو کې دا رفع الیدین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی دا امام پس فاتحه ویل دا جمعات تا چې راشي د ناستې نه مخکې تحیت المسجد دا تورک په مانځه کې اور دغه رنګې دا ګڼ عملونه دا د محمد رسول الله سنت دی نو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی واللہ انی اخشا ان ترکت شیئا من امره ان ازیغا وی ما سر خدا یری کد رسول اللہ یو سنت بیم پری خود چرت کوگ نشما مونگ سنت پری خودل سکے دا آغے پا مقابلہ کے بدعات کو صرف پا سنت پری خودو باندے آغا وی ابو بکر صدیق سیب چه ما سر دا کگیدلو یارا دا یو دی سنت پری خودل یو دی سنت مقابلہ کول یو دی بدعات دا سنت مقابلہ کی دا زان زان لگونا ہونے دی نو عرض میں دا کو چه صحابو سرا دا دی خبر دیر احساسو او ډیر زیات د دې خبرې قدر په زړه کې و چې چرته زموږ نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سنت پاتې نشي لکه لیکن نن زموږ معاشره وګوره زموږ معاشره د هغې په زړه کې د الله د پیغمبر د سنتو محبت ورک شوی دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره مینه دا به څنګه معلومیږي څنګه به پته لګي چې دا سړی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره مینه کوي او که ورسره نه کوي دا پته به د تلاش نه لګي د طلب نه لګي د کړاو نه لګي د منډې نه لګي ته ګوره چې دا سړی په دې معاشره کې ژوند تیروي نو دې معاشره کې د ژوند تیرولو سره سره دې څومره طلب کوي چې زه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ته ځان ورسوم دا طلب ځان کې پیدا کو چې دا عمل دی په دې کې د محمد رسول الله طریقه صدا کله کتاب ګوري دې د پاره ګوري چې زه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقه معلومه کم کله کله عالم ل روانه او د مسلې تپوس کې دې د پاره عالم ته روانه چې زه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقه معلومه کم کله کله د چا سره بحث دی جنگ دی دې د پاره جنگ کې چې زه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت معلوم کم عمل په وکم د بدعت نم بچم او د رسول الله د سنت د مخالفت نم بچم نو کله به د سنت ته تلاش د پاره کتاب ګوره کله به د سنت د تلاش د پاره عالم لزی کله به د سنت د تلاش د پاره جنگ کې دا ټول صلاحیتونه چې یو سړی کې نو دا واقع د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت ماین دی آیا نن مسلمان سره دوره ټیم شتا چې دې د الله د پیغمبر سنت تلاش کی دا تند به د مسلمان ته کله لګي دا د خپل دین صحیح غم او درد به د مسلمان سره کله پیدا کیږي دا اصل شی دی هر سړی په دین پوهیږي خو دې دین کې کار ساتل غواړي عوام بی عوام لیکن چې دا مسلې چیړي او ځان ویښ ته رسي دومره تکړی چې ځنې بدعتي خو دې رب نشي والی دا ولې
دم هغسې انسان دی څنګه چې دا جټ او جاهل انسان دی خو د دې دین ته خپل کار ویلی دی اور دی بل ورته نه دی ویلی یاد ساتئ دې دین ته به خپل کار ویل غواړي عرض مې دا کو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې ځان مستقل مضبوطول اور پاغي باندې عمل کول صحابو کې د سنت دومره مینه وه سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ بارک راځي العبانه د ابن بطه کې په 83 نمبر کې ذکر کړی دی وای سیدنا عمر صاحب فرمایل چې سیاتی ناس یجادلونکم بشبهات القرآن وای رست به یو ډله راشي تاسو سره به د قرآن د شبهات مبارکې تپوسونه کوي د قرآن کې به شبهې لټوي یو لفظ با قرآن او سنت واضح کړي خو بیا به دی وی چې یاره د نمل نه مراد سړی دی یره د هدهد نه مراد سړی دی یره چې صلات خو چې کم دی اقامت الدین ته وی روکو سجدې سره د صلات سکار نشتا یره جی زکات خو پاکې ته وی د مال هغې دپاره څه نصاب او څه وقت مقرر نه دی دې ته وی شبهات د قرآن الفاظ دی لغت کې یو معنی ده اصطلاح کې بله ده او شریعت د هغې تفصیل په اجماع تواتر یا په نص سره کړی دی او ته یې اړی راړی نو سیدنا عمر فرمایي چې داسې فرویزي داسې منکر حدیث داسې بېدینه دله راشي چې تا ته د قرآن فهم خرابوي تمام امت مسلمه د نملتون معنی میږي کړی دی تمام امت مسلمه د منطق الطیر معنی د مارغانو خبرې کړي دي تمام امت مسلمه تمام عرب او عجم د هدهد معنی په پرندې سره کړی ده او دی پکې خپل عقل چلی یا د غلام احمد پرویز عقل ته لاره سموي یا د سر سید احمد خان د پاره جارو وخي نو سیدنا عمر فرمایلو داسې سړی پرېږدی ما فخذوهم بالسنن دا منکر حدیث راټینګ کې او ورته ووایه د الله د کتاب معنی به د محمد رسول الله په حدیث کې تلاش کوو او بیا فرمایل فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله د الله په کتاب د ټولو نه ماهر قوم چې ګوري هغه د حدیثو سپیشلسټان دي چې هغې ته اهل الحدیث وایي دا ښه په قرآن باندې پوهېږي دا د قرآن سپیشلسټان دي ځکه دا د محمد رسول الله په حدیث پوهېږي نو عرض مې دا کو سنت سره دومره مینه وه د سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ د الله د پیغمبر خبرې سره دومره مینه وه چې هغه قرآن کې هم یو سړی ګړبړ کوي نو خذوهم بالسنن په سنت یې راټینګ کا نو چې اوس یو سړی ته د حدیث او د سنت پته نه نو دی به څه کوي دی به خامخا ګمراه کیږي نو ما عرض دا کورونو زمونږ د ژوند رهنما قرآن دی او دغه قرآن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژبه باندې الله دې امت ته ورکړی دی دې د وجه نه د محمد رسول الله خبرو سره به مینه ساتو د محمد رسول الله خندا سره به زمونږ مینې او یاد ساته زمونږ د پلار د هر سړي پلار هر ورځ سړي له مخې ته راځي که نه راځي خو چرته د سړي دې ته خیال نه چې زما د پلار روزي ګوري دی او که رنګې دي دې ته خیال د سړي نه راځي چې زما د پلار دا ګیره اوږده ډېره ده که ګوره ډېره ده دې ته خیال نه راځي چې زما د پلار په ګیره کې تور ویخته ډیر دی او که سپین ویخته ډیر دی زما د په رب العالمین باندې قسمی صحابه کرام الله محمد رسول الله له داسې ځوانان ورکړل چې هغې د پلار د زیاته مینه محمد رسول الله سره کړې ده ترمذي شمایلو کې وګوره د محمد رسول الله قد ته د هغې خیال شوی دی چې قد څومره دی ترمذي وګوره نو د محمد رسول الله د روزو اندازه صحابه لګولې ده ترمذي وګوره شمایل وګوره فضایل وګوره نو د محمد رسول الله د ګیری ګورواله صحابه ته معلوم دی دا پته وتم ده چې ښکته ځنې سره د محمد رسول الله په ګیره کې څومره ویښته سپین شوي دي دا ورته هم پته ده چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طبیعت پسه خفه کیږي او پسه خوشحالیږي دا د صحابه مینه ده شپېته کاله به تا سره یو سړی تیر کي خو دومره دغه اوصاف چاته نه معلومیږي چې ګیره څنګه ده
قد څنګه دی خو صحابه کرامو محمد رسول الله ته دومره نیغ کتلی دي چې د هغه د ګیرې احوال امت ته بیان کړي دي، د هغه د سترګو د بڼو احوال هم معلوم کړي دي، د هغه د قد او د هغه د ګرځېدو احوال هم معلوم کړي دي. دا د دې دلیل دی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه داسې یو عمل نه دی صادر شوی چې هغه صحابه په قلم کې نه را بند کړي، داسې یو خبره ته نه ده وته چې هغه صحابه عملي کړي نه. دا محبت د صحابه د الله پیغمبر سره ګوره دومره مینه په کائنات کې بل چا سره نه ده کړې. ښځې به خاوند سره دومره مینه نه یې کړې لکه صحابو چې محمد رسول الله سره کړې ده. پلار به زوی سره دومره مینه نه یې کړې لکه ابو هریره چې محمد رسول الله سره کړې ده. شاګرد به استاد سره دومره مینه نه یې کړې لکه ابن مسعود چې محمد مصطفی سره کړې ده. نه به داسې شاګردان دنیا پیدا کی، نه به داسې یاران دنیا پیدا کی، او نه به داسې جانان د محمد مصطفی غونده دنیا پیدا کی. هر ادا د هغه محفوظ شوی ده. زمونږ دا دین مونږ ته کامل کړی دی. نو په داسې کامل دین کې چې سړي نه سنت ورک شي او بدعاتو پسې روان شي، دا څاروي سره په اخور د تړلو دی او که نه دی تړلو. دکې خو عقل نشته، دکې خو پوهه نشته. او بیا د داسې عظیم شخصیت محمد رسول الله چې معصوم دی او د هغه کنیکشن اسمان نه تړلی شوی دی په وحي سره، ته هغه محمد رسول الله پرېږدې او په ځمکه یو امام او مجتهد پسې روان شي، یو پیر او فقیر پسې روان شي، یو استاد او یو ماستر پسې روان شي. والله چې دا د ګمراهۍ دلیل نشي نو بله ګمراهي کائنات کې کومه کیدی شي. نو ما عرض دا کو سیدنا عمر فرمائی خذوهم بالسنن چې دا کم سړی قرآن کې ګوتې وی دی په سنت راټینګ کا، ځکه د قرآن هغه تشریح معتبره ده کومه چې په حدیث محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د یو ټکي به ګڼې معنی لکه صلات به ګڼې معنی، خو چې محمد رسول الله یې کومه معنی په مونږ سره متعین کړه، اوس مونږ ته د بل چا د معنی ضرورت نشته. نو عرض مې دا کو چې دا عوام دا مسلمانان دا په دې خبره پویول غواړي چې د رسول الله مقام داسې مقام دی چې د مخې ته یو عالم نه چلیږي، د مخې ته یو پیر نه چلیږي، د خبرې مقابله کې د استاد خبره نه چلیږي، د یو مفتی خبره نه چلیږي، د یو شیخ خبره نه چلیږي. محمد رسول الله هغه شخصیت دی چې کله د خبره او د عمل راشي تمام دنیا ته چوټي شي، بیا د خبرې او د فیصلې نه بغیر بلې خبرې منلو نه الله انکار کړی دی. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. نو عرض مې دا کوم ورونو کہ صحابہ کرام دی عقل د ندی کتری اور دی د نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلک ملګرتیا کړې ده. صحابہ کرام دی دې ته نه کتل چې عقل سوی. بخاری او مسلم کی راضی 1575 نمبر روایت کے غالباً سیدنا عمر طواف کو نو حجر اسود لره ورسېدو. په حجر اسود یې خوله کېښوده او ښکل یې کو. چې کله دا حجر اسود ښکل کو نو سیدنا عمر هغه ګټې ته خطاب کوي ورته وایي والله انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر. زما د په خپل رب قسمی زما داسې عقیده ده چې عمر په دې ګواه دی چې دا ګټه نه نفع ورکوي نه نقصان ورکوي. د نفع او د نقصان مالک څوک دی؟ بغیر اسباب انسان ته شفا ورکوونکی څوک دی؟ نو په طواف کې خلک ورته ګوري او سیدنا عمر خپل عقیده هلته مخکاره کړه. وی خلکو یاد ساته عمر ګټه دی نه ښکلوي چې دا نفع او نقصان ورکوي. والله لولا انی رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقبلک ما قبلتک، کما محمد مصطفی نوی لیدلی چې پتا یې خوله ایښې ده او تا ښکلوي، ما به دا خپلې شونډې تاله نه وي درللې. خو زه چې تا ښکلوم ستا نه د نفع او د نقصان عقیده نه لرم، د محمد مصطفی د اتباع عقیده لرم. دې ځای باندې وګوره عقل دا مني چې ګټه سړی ښکل کي. د ګټې ښکلولو کې عقل څه کمال ګڼي به تاسو ته تپوس کوم ګڼي یا عقل دا مني چې ګټه ګناهونه راکاږي؟ دا خبره عقل نه مني. خو سیدنا عمر د عقل ومنل که د محمد رسول الله د حدیثو په ګټه یې خوله کېښوده او ښکلې کړه. دا د هر منکر حدیث او د پرویزي په مخ ګزار دی.
سیدنا عمر ورته ووی زه دا عقیده ساتم چې لا تنفع ولا تضر، ته د نفع او د نقصان پوزیشن کې نه، نو چې نفع او نقصان نه ورکوي د ښکلولو حاجت یې پاتې شو، بیا ښکلول څه معنی لري؟ خو وایي رسول الله مې لیدلی دی چې ښکل کړی بس زه د رسول الله تابعدار یم، زه د خپل عقل تابعدار. پرویزیان او منکرین حدیث چې څومره حدیث رد کوي زما عقل دا شی نه مني، ولکه عقل و زما عقل و عقل خدا سے دی. یاره الله ویلی دی چې تاسو عقل نه لرئ. عقل هغه ځای کې عقل دی چې کله دا عقل د قرآن او د حدیث خلاف نه، کله چې عقل د قرآن او د حدیث خلاف شي دا عقل سره د عقل بې وقوفي ده. اصل عقل او اصل رڼا دا د انسان په کپرې کې نه ده، اصل عقل اصل رڼا په قرآن او سنت کې ده. ته بسې او ستا عقل بسې سړی چې په شکال کې پکوله چې د مازغه کار کوي، ستا خو عقل تر دغه حده پورې دی. عرض مې دا کو دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی، دا په عقل باندې نه تله یاد ساته. عرض مې دا کو چې صحابه کرام په دې باب کې داغي قربانۍ ډېرې زیاتې دي چې ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تابعدارۍ نه بغیر بل لار د اختیار کړي، او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ باندې د امت ته ښولې ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري څنګه کیږي. سیدنا علی د الله د پیغمبر د تره زوی دی او صحابي دی. مسلم کې راځي 979 نمبر کې چې سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ حیاج اسدی ته وی وته وی دا حیاج اسدی خپل وی ما ته علی رضی الله تعالی عنہ وی چې الا ابعثک علی ما بعثنی رسول الله صلی الله علیه وسلم، اغه ډیوټه باندې مقرر نکم چې په کوم ډیوټه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو حیاج اسدی وی ما علی رضی الله عنه ته وی چې کوم ډیوټه باندې ته رسول الله لګولې دا خو ډیره د کار ډیوټی ده، دا ډیوټی ما ته وخایا کنه زما خوخه ده زه کوم زه ته تابعدارم. نو هغه ته وی الله تدع تمثالا الا تمستا چې په نومي تصویر ونه ختمه کا، او ورته وی ولا قبرا مشرفا الا سويتا، خطور واخله او لاړ شه خو چې دنګ قبر ویني نو زموږ سره برابر کا. تا هغه ډیوټي دی چې ما ته رسول الله را کړی. نن تو ګوره تصویران څومره عام شو، د عوامو دا تصویران پرېږدئ، د سیاسیانو دا تصویران و پرېږدو، زموږ علما چې کم کاڼي سره ولاړ دی هلته تصویر ایستی دی، په خپل پیج هم د هغه تصویر دی. مړه که په یو مجلس کې چا سره خبره کوي د هغې نه هم تصویر ایستی دی. موږ علما طبقه چې په دې ګناه کې څومره مبتلا یو، والله د بیان نه خو دا بانه کوو چې یاره دا بیان ویډیو دی او خلکو ته ورسي، سل بانې جوړې کړو. دا ته چې هسې بیسه موږ تصویران وباسو دې له به څه بانه جوړی. سیدنا علی وفرمایل چې زه رسول الله په دې ډیوټۍ لګولم الله تدع تمثالا الا طمستا، چې په نومي تصویر دې ختمې کا. او بیا ورته وی ولا قبرا مشرفا الا سويتا، هر دنګ قبر ختم کا واره کا. نن زمون قبرونه څومره غټ غټ دي کنه. زوامه د اسلامی بادشاہ، د اسلامی بادشاہ دا ذمہ داری دا ګوره چې دی با یو عمله د دې دپاره ساتي چې تصویران او بوتان به ختموي، او دویم عمله به دې له ساتي چې پاخه قبرونه به ختموي او دنګ دنګ منارې او د هر څه به ترې راغورځوي کته. دا د اسلامي بادشاه ذمہ داري ده. د عربو کې چې ته وګورې دا یو شی معنا چې هغې د قبرونه پخول او په دې باندې ګمبتونه او په دې ګلونه او دې ته تابع او دې نه سکنډتارې تاول او په دې حاضریانې او دا بیا بیا پخول او دا تازه کول، دا څیزونه هغې نه دي قایله او خلافي دي. نو عرض مې دا کو چې د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري دا د امت مسلمه یو اهم شعار دی، او مسلمانان د دې دپاره دا ضروري ده چې کله هم په یو مسله کې اختلاف راشي او دې ته دا پته ولګي چې دې مسله کې د رسول الله حدیث دا دی او د دې استاجي خبره دا ده، نو دی عوامو له دومره تربیت او ټریننګ پکار دی چې دې مولا ته ووایي چې ته خپل امام و مجتهد سنبال کا، ته د خپل پیر صاحب او خپل شیخ صاحب سنبال کا، ته د خپل مفتی او خپل شیخ القرآن او شیخ الحدیث سنبال کا، ما ته د محمد رسول الله حدیث کافی دی.
دومره ټریننګ ور دی عوامو له پکار دی چې د الله د پیغمبر خبره باندې هغه ټیم ننګو کی کم ټیم چې په خبره کې اختلاف وي اور د خلکو آرا پاغي کې مختلف وي. نو عرض مې دا کو چې صحابه په دې خپل جون کې دا خودلې دا چې ګوره مونږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې له ترجیح ورکو. سیدنا عمر په خپل فتوو کې دا خودلې دا چې قاضي او حاکم او جج به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. جامع بیان العلم وفضله کې ابن عبد البر سے وی هغه وی چې حارث ابن عبد الله ابن عوس د سیدنا عمر نه تاسو کو چې یو خځه توافق او دي تفورا حیز راغې نو مسله څنګه ده. سیدنا عمر ورته حیز مسله بیان کړه. نو دا حارث سے وی چې څنګه سیدنا عمر مال فتوا راکړه کنه نو ما سیدنا عمر ته وی چې قضا افتانی رسول الله صلی الله علیه وسلم یره عمر سید وی امدا سے فتوا ما ته محمد رسول الله امر کړی و چې دا ټکی وی سیدنا عمر غوسه شو وی غوسه شو وتوی تبت یداکا اے حارث الله د لاس مات کا ثقلت کا امک دا د عربو درنه کلمه د مور در باندې وجاړه. سألتنی عما سألت عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم تمانه د هغې مسلې تپوس کې د کمې مسلې باره کې چې تا ته رسول الله فتوا درکړې ده او ته بیا هم د عمر نه تپوس کې کیف اخالفو چې د رسول الله حدیث تا سره دی نو عمر څوک دی چې د محمد مصطفی مخې ته به خپله رای پیش کړي چې د رسول الله حدیث تا عمر څوک دی چې د حدیث مقابله کې به خپل اجتهاد وکړي چې د محمد رسول الله حدیث تا عمر څوک دی چې هغه به ووایي قال رسول الله هكذا وقال عمر هكذا. نا وكيف اخالف من رسول الله چې د رسول الله حدیث ته په مخ د ځمکه د عمر مجال نشته چې د رسول الله د حدیث مخالفت وکړي. داسې پکې اتباع وا سیدنا عمر تر دومره شان الله ولې ورکړی دی د سید محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعدار دی. ګوره ښه دا چې مونږ ویلیو نو مونږ به وایو چې دا خو اجتهادي مسله ده او دې کې د مجتهد رائے طلب کولی شي لہذا د پلان کې مجتهد دا نظر ده. دې د وجه نه سیدنا عمر یو سړی په دې وجلې دی چې هغه د رسول الله د طریقې خلاف کړی دی. امام قرطبي په خپل تفسیر قرطبي سورة النساء 60 نمبر آیت لاندې یو واقعه نقل کړی ده اگر چې اصحاب الجرح والتعدیل د سند په لحاظ د هغې تضعیف او کمزورتیا ته اشاره کړې ده. والله اعلم بالصواب. هغه وایي د یو یهودي او د یو منافق جنگ شو په خپل منځ کې. نو دا یهودي ورته وایي د منافق ته وایي زو دا فیصله رسول الله له وړو. یهودی ورته څه وایي زو دا فیصله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وړو. هغه منافق ورته وایي نه زو د ستاسو د یهودو عالم کعب ابن اشرف ته وړو. اول خو دې په دې روانو دا یهودي پې زورور شو ته څنګه مسلمان یې چې فیصله په غیر الله کې. دا یاد ساتئ د مسلمان زړه کې به درد دی چې زما د مرګ مسله زما د طلاق مسله زما د ځمکې مسله زما د تانې او تحصیل مسله دا د الله په کتاب او د محمد رسول الله په سنت باندې وشي. دا د لاډ میکالې په قانون اور بیا چې کم دی نو دا د برطانیې قانون د الله د قانون نه اوچت ګڼل او په دې رضا کېدل دا د کفر مشابه عملونه دي. ګوره یاد ساتئ د مسلمان په زړه کې به دا درد او غم وي چې زما د ژوند قانون قرآن او حدیث دی. زما د ژوند قانون څه شی دی؟ قرآن او حدیث. نو هغه ورته وایي راځه په رسول الله فیصله کوو. چې لاړل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خبره واورېده نو پوه شو چې دا منافق په غلطه دی. دا یهودي په حق کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله وکړه. الله اکبر. منافق کې اور بل شو ورته وایي نه وی په عمر یې کوو. دا خبره عمر له وړو هغه په قضا او فیصلو ښه پوهېږي. نبي علیه الصلاة والسلام خو ساده سړی دی د هر سړي د چالاکۍ نه متاثره کېږي. بس تا چالاکي وکړه او دوکه دې کو راځه عمر له ځو هغه ډېر ښه پوهېږي. دی لاړل سیدنا عمر خواله هغه یهودي ورته وایي مونږ راغلي یو د یو فیصلې دپاره تا خواته زمونږ منځ کې فیصله وکړه.
او دا ورته مغه يهودي و چې رسول الله زما په حق کې فیصله وکړه خو دا منافق په مطمئن نه دی نو هغه منافق ته وی چې ته مسلمان وي او وی ته د لا اله الا الله اقرار کې وی او وی رسول الله فیصله وکړه وی او وی ته په نه راځه وی او وی صبر وکړه اعظم لاړ تور راوړه او سر ته وخو وګرځاو او الفاظ موجود دی امام قرطبي وی سیدنا عمر تور کې خدلا او اعلان وکړو من لم يرضى بقضاء رسول الله فيفعل عمر کذا سوک چې د الله او د رسول الله په فیصله نه رضا د عمر په عدالت کې بداغه د انجام چې سر به رتن نه جدای داسې مینه او محبت په صحابو کې د الله د پیغمبر مخې ته هغوی د چا فیصله وړلې ده د الله د پیغمبر مخې ته هغوی د چا قول غوره کړی دی د الله د پیغمبر مخې ته هغوی د چا فیصلې له ترجیح ورکړې ده نه زمونږ د مسلمان ته دا تعلیم پکار دی چې د الله خبره راله څلور واړه امامان زمونږ د سر تاجونه دي څلور واړه امامان زمونږ د سر تاجونه دي زمونږ د احناف وروڼه وایي مونږ د امام ابو حنیفه په مذهب یو زه ته وایم ته صرف یو امام منې مونږ څلور واړه امامان منو بلکې د سلف د دور مونږ 120 ائمه مجتهدین قابل قدر غنو خدا وایو چې کله د امام خبره د الله د پیغمبر د خبره خلاف رااله نو پدی پوښه چې دا امام انسان دی حدیث ورته نه ورسېدلې انسان دی وਹੀ ورته نه کېدا کې دی چې دا مسله نه ورسېدلې لیکن فیصله وکوم په حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا تعلیم مونږ ته قران را کړی دی ان تنازعتم فی شیء چې یوم مسله کې اختلاف راغې فردوه الى الله والرسول نو خپل مسائل الله او د الله رسول ته پیش کړي نو زمونږ د جمعې د خطبې اصل عنوان دا دی چې خپل فیصلې د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم فیصلو سره برابرول او په هغې باندې رضا کېدل او په خپل ژوند کې په غم کې او په ښادۍ کې په معاملاتو کې او په کاروبار کې او دغه رنګ چې کم دی په ګاونډ کې په کور کې او په بهر زندګۍ کې مونږ خپلې طریقې پرېږدو د غیر مذهبو طریقې پرېږدو د سیکولر خلکو طریقې پرېږدو د برطانیې او د روس لاګو شوې آرا په ځان باندې ختم کو صحیح د الله او د الله د رسول تابعدار شو هذا وبالله التوفیق اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا